وهذا التطبيق إنما يمكن فيما دخل تحت الوجود دون ما هو وهمي محض فإنه ينقطع بانقطاع الوهم فلا يرد النقص بمراتب العدد بأن تطبق جملتان إحداهما من الواحد لا إلى نهاية والثانية من الاثنين لا إلى نهاية ولا بمعلومات الله تعالى ومقدوراته فإن الأولى أكثر من الثانية مع لا تناهيهما وذلك لأن معنى لا تناهي الأعداد والمعلومات والمقدورات أنها لا تنتهي إلى حد يتصور فوقه آخر لا بمعنى أن ما لا نهاية له يدخل في الوجود فإنه محالنا. طالبانو غرض د شارح رحمت الله علیه په دغه عبارت سره دلته کې اوس د بیان او دفع د یوې شبهې کوي. شبهه دا د معترض دلته وایي چې علما وایي چې معلومات د باری تعالی غیر متناهی دي. دا موږ او تاسو تقریرو کې مورو کتابو کې مخه ته تیرا ده چې معلومات د باری تعالی چې ده دا غیر متناهی دي او وجه د هغې دا بیانو چې علم د الله تعالی دا په یو حد نه ودرېږي. ولې که علم د الله تعالی په یو حد ودرېږي خدا ناخواسته نو د هغې نه به اخواته جهل وینو لکه دا معلومات دی په دې علم په دې معلوم علم دی په دې علم دی په دې علم دی په دې علم دی دا معلوم باندې علم او ته وایې چې دا علم نو په دغې معلوم ودرېده نو د دې معلوم نه دې خوا چې کم شی ده او علم دی په ده باندې ودرو نو د دې نه دې خوا چې کم شی نو په هغه به څه شی وي جهل. لکه علم او جهل دا سره نقیضین دي که نه مو ویلي دواړه جمع کېږي هم نه دواړه پورته کېږي هم نه او یو به خامخی نو چې یو بل به نه نو داسې نشي کېدلی چې دلته د نه علم یو نه دې څه شی وي طالبه جهل وي نو بلکې یو به پکې خامخا وي. چې هر کله قانون داسې شو نو مونږ او تاسو وایو چې معلومات الله تعالی غیر متناهی دي په دې معنا باندې چې دا په یو حد نه درېږي. دویم تعبیر مونږ او تاسو داسې کوو چې مقدورات د باری تعالی غیر متناهی دي قدرتونه د الله تعالی دا په یو حد باندې نه درېږي. اوس معترض وایي که چیرته مونږ په دغې معلوماتو او مقدوراتو د الله تعالی کې مونږ او تاسې برهان تطبیق عملی کو جاری کو نو نقصان جوړیږي. څنګه نقصان جوړیږي؟ ځکه بیا به معلومات او مقدورات الله تعالی څه شی شي هله هغه متناهي شي او سره د دې نه چې مونږ مخکې خبره فرض کړو چې دا څه شی دي غیر متناهي دي. او څنګه به متناهي شي طالبی د الله تعالی معلومات نو برهان او تطبیق کې خو مونږ ویلي چې دوه سلسلې به فرض کړي یو به سلسله زائد وي او یو به سلسله ناقص وي. دا برهان تطبیق کې وي. ته په مقدوراتو کې دا دو سلسلې فرض کړه د مقدور یومي نه نو چې دا دو سلسلې تا فرض کړي په جانب د ماضي کې نو طبعا په دې کې به یوه سلسله ناقص وي او یو به پکې څه شی وي سلسله نو یا به دا سلسله ناقص او سلسله زائد دا په یو حد ودرې یا بینه ودرې مقه زړه خبره ده که نه درئ نو سلسله زائد د سلسله ناقص د سلسله زائد سره مساوي راغله او نو خلاف مفروض راغی او سره د دې نه چې په دې دوه سلسلو کې یو سلسله مونږ فرض کړې وه زائد او بله مو فرض کړې وه څه شی ناقص او که درئ نو یو خو دې ناقصه کړله دا خو دې په یو ځای باندې ودروله نو دا زائده دې سوا کړله په دغې ناقصې باندې بقدر متناهین او زائد په متناهی باندې بقدر المتناهی هغه هم څه شی وي هغه متناهی وي. نو چې علم متناهی شو مثلا نو اخوا به جهل وي او دغه رنګې چې د مقدورات د باری تعالی متناهی شي نو اخوا ته د قدرت نه خو څه شی و هغه شی چې قدرت کې نه وي خو عاجزي ده نو اخوا ته به عجز راشي
او دا دوانه سلسله ستا چې دی په دې کې سره جاری کیږي نه. نو دی راغی جواب یې وکړ ویې ویلې چې دا دوی چې برهان التطبیق جاری کوي نو دا په موجوداتو غیر متناهیو کې، نو دا ځان سره یاد کی چې غیر متناهی په دوه قسمه نه، یا د غیر متناهی دوه معناګانې دي. یو غیر متناهی دا په معنا د موجود بالفعل سره، غیر متناهی دا په معنا د چا سره؟ د موجود بالفعل سره. او دویم غیر متناهی دا په ابلوز مرتویلو دا په معنا د لا تقف عند حد سره، چې دا په یو حد باندې ودرېږي نه. دا اوله معنا چې موږ او تاسې کوو معنا د موجود بالفعل، دا اوله معنا چې موجودات وي او ټول موجود بالفعل وي او غیر متناهی وي د عدم نه وجود ته راوتلي وي، نو دې ته غیر متناهی وي په معنا د موجود بالفعل سره. او برهان التطبیق په دغه شي کې جاری کیږي. دا ټول شیان دي د عدم نه وجود ته راغلي، بالفعل موجود دي او غیر متناهی دي. طالبانو دا سلسله چې ده دا په دې کې جاری کیږي، هم دې کې روانه ده. او برهان التطبیق په دې شي کې جاری کیږي. او دویم دې ته وایي چې څومره مراتب د عدم نه وجود ته راوتلي دي هغه متناهی وي خو په دغه مرتبو ولاړ نه وي. دا مراتب د عدم نه وجود ته راوتلي متناهی دي خو لیکن په دې مرتبو ولاړ نه دي. همداسې مخکې ځه امکان د پیدا کېدو د بلې مرتبې پکې وي او دې کې طالب برهان تطبیق نه جاری کیږي. مونږ او تاسو چې وایو چې معلومات د باری تعالی متناهی دي او مقدورات د باری تعالی متناهی دي، نو په کومه معنا باندې اخلو؟ دا په دې رستنی معنا باندې چې دا په یو حد باندې درېږي نه، په معنا د لا تقف عند حد سره. او هر چا غولنی معنا ده نو په هغې معنا باندې معلومات او مقدورات د باری تعالی ته موږ او تاسې متناهی نه وایو. په دې ځای باندې انشاءالله پوه شوئ. او بل علما د حساب طالبانو مراتب د اعدادو ته د غیر متناهی بالفعل نه وایي. مراتب د اعدادو خو ډېر تاسو د یو نه شروع وکړئ همداسې پسې ځه دا څومره اعداد چې دي نو دوی ورته غیر متناهی بالفعل نه وایي. ولې؟ ځکه اعداد طالب انتزاعیات دي، د منتزع کیږي د معدوداتو نه. دا عدد نه دی، دا انتزاعي دی. دا د چا نه معدود کیږي؟ منتزع کیږي د معدود نه. ته وایي یو قلم، خو دا قلم معدود دی او دا یو دی تېنه څه شی که را منتزع که. دوه قلمه، درې قلمه، څلور، پنځه، شپږ، داسې پسې ځه لکونه او کروړونه. نو اعداد چې څومره دي طالبه دا انتزاعیات دي او دا را منتزع کیږي د چا نه؟ د معدود نه. نو معدودات موږ او تاسې وویلې معدودات موجودات خارجیه دي او موجودات خارجیه موجود بالفعل نه دي، نو اعداد به هم موجود بالفعل نه وي. معدودات خارجیه څه شی دي؟ دا موجود بالفعل نه دي، نو اعداد به هم څه شی نه وي؟ دا به هم موجود بالفعل نه وي. بلکې الله تعالی وخت په وخت نوي معدودات پیدا کوي او د دې نه چې دی انتزاع د اعدادو کوي. او علم د الله تعالی په ممکناتو پورې متعلق دی او دا ولاړ په یو حد باندې نه دی، په دې معنا باندې چې نوي را پیدا کوي. څه شي کې طالبه په دې باندې انشاءالله تاسو پوه شولئ. تاسو عبارت ته وګورئ. وهذا التطبیق انما يمكن دی دا پاس د برهان التطبیق مسله چې مونږ وکړله نو د دې تطبیق راځي انما يمكن دا ممکن ده فيما دخل تحت الوجود فآغی کی چاگه داخل وی لاندې د وجود نه. لاندې د چا نه؟ یعنی معنا موجود بالفعل وي. تاسو ته مول غیر متناهی څو قسمه ده؟ یو موجود بالفعل، بل په معنا د چا سره لا تقف عند حد سره مول چې اول کې څه شی جاری کیږي؟ دا سلسله جاری کیږي چې دا شیان ټول د عدم نه وجود ته راغلي او بالفعل اوس موجود وي. دون ما هو وهمي محض، نه هغه چې وهمي محض وي فانه ان ينقطع بانقطاع الوهم. اصلي چې وهم فیصله کړي یو شی وهم موجود ګرځولی او په خارج کې موجود نه نو په هغې کې څه نه جاری کیږي؟ هغې کې دغه تطبیق نه کیږي، یعنی په انتزاعیاتو کې دا تطبیق نه کیږي. فلا يرد النقض بمراتب العدد، نو نقض نه واردېږي په مراتب العدد سره. هلکه مراتب العدد کې طالبه څه شی کیږي؟ دغه تطبیق نه کیږي. ولې؟ د عدد چې څومره مراتب دي دا انتزاعیات دي او دا منتزع کیږي د چا نه؟ د معدوداتو نه. او معدودات څه شي دي؟ موجودات خارجیه دي او معدودات موجود بالفعل نه دي، نو اعداد موجود بالفعل څنګه شي؟
بیان تطبیق چې تراولږي تطبیق د دوه جملو کې احداهما من الواحد یو جمله د واحد نه راواخل تر لا اله نهایتنا پورې والثانیه دویمه د اثنين د دوه نه راواخل لا اله نهایتنا ولا بمعلومات الله تعالی ولا بمقدوراته دا ولی ځکه معلومات اولنی د الله تعالی اکثر دي من الثانیته مع لا تناهیهما سره د دینه چې ټول څه شي دي په دې کې دا سلسله جاری کی ټول متناهی دي ځکه وذالک لان معنى لا تناهی الاعداد والمعلومات والمقدورات هغه معنا دا ده چې انها لا تنتهي الى حد دا دس یو حتی نه رسیږي چې لا يتصور فوقه اخره چې دغه د پاسه د بل تصور نشي کېدلای بمعنى ان ما لا نهایت له په دې معنا چې کوم شي نه لر نهایت نوي داخل نوي په وجود په وجود کې فإنه محال یعنی هغه څه شي غیر متناهی موجوده بالفعل وي دا معنا ده او غیر متناهی موجود بالفعل دا موجودات دا محال دي دا نشي موجوده دلای یو پیدا شي بل راضي خو په دغه معنا باندې موجودات خارجیه چې ته موجود بالفعل دي دا طالب غیر متناهی نه دي په دې باندې ان شاء الله تاسو پوښوي خلاصه دار او اعداد او غیر متناهی یا معلومات او مقدورات د الله تعالی ته غیر متناهی وي نو دا په دویمه معنا باندې وي چې هغه په معنا د چا سره ده لا تقف عند حد سره نه دا معنا چې دا موجود دي څه شي پاسو ګوري والمحدث للعالم هو الله محدث د عالم د پار الله تعالی ده الواحد دا الواحد سره اوس غرض د ذکر د صفاتو د باری تعالی ده و د صفات الله تعالی دلته درته ذکر کی اجمالا نور خبر تفصیلا را روانه ده الله تعالی د صفاتو او هغه صفات درته د ذکر کی په دې عنوان سره چې ولهو صفاتنا ولهو راضی ورپسې عبارت یو ځل وایو یعنی ان صانع العالم صانع د عالم چې دی واحد یو دی صانع د عالم څه شی دی ولا يمكن ممکن ان د چې صادق دي شي مفهوم د واجب الوجود الا على ذات واحدتنا مگر په ذات واحده باندې دا مفهوم د واجب نه صادقيږي مگر په چا صادقيږي په ذات واحده باندې طالب حدیث تراشی مخکې منګه او تاسو ویلې چې ثانیه تعالی دا به الہ وي ټیک ده اوس دې درته وایي ثانیه تعالی چې دی به واحد وي یو ذات به وي او په ثانیه تعالی کې تعدد نشته داسې نشي کېدلی چې الله تعالی د متعدد وي ولی تعدد د الہ او باطل دی الہ په دو فردونو نه صادقېږي نو داسې تعبیر منګه کو چې ان صانع العالم واحدنا صانع د عالم څه شی دی صانع د عالم چې دی دا واحد طالب حدیث ته سوچ وکي دا منګه تاسو چې واجب اصطلاح کارو منطقان په دې کې وایي چې دا واجب کلی دی واجب څه شی دی واجب الوجود معنا ضروری الوجود نو دا یو کلی دی نو چې کلی دی نو نفس عقلی تکسر د مفهوم جایز ګڼي د واجب الوجود د مفهوم ته چې ته متوجی شې نو عقل څه شی الا دا نفس تکسر وې څه شی ګڼي جایز ګڼي د نفس مفهوم د واجب ته چې وګورې نو متکسر دی ولی دا واجب دی چاته وای و ضروری الوجود ته وای چاته وای طالبہ ضروری الوجود ته وای عقل دا جائز غنی چې دا ضروری الوجود ذات متکسر وی او واحد دی نوی متکسر دی او څه شی دی نوی او عمدی ته دوی کلی وای نو نفس تصور د مفهوم تکسر جائز غنی قطع د نظر د دلایل خارجیه ونه چې ته بیا دلایل خارجیه راوړي هغه نه قطع اوس ما ته وګورئ دا واجب الوجود ته منطقيان کلی وای نو الکه کلی خدا وای چې ته وای نفس عقل تکسر جایز غنی او بیا عام ده دوی دا اصطلاح کوي چې په خارج کې افراد متکسر وی او کا خارج کې افراد ډیر وی او کا منطقيان بیا دا وای چې دا واجب کلی دی او طالب منحصر دی فی فردن کلی دی څه شی دی نور افراد نه لري ګرچې کلی دی
نفس تصور عقل تصور څه شی ګڼي هله تکثر پکې جایز ګڼي خدا منحصر په یو فرد کې خارج کې یو فرد نه زیات نشته دی هم دغه یو فرد چې دی په خارج کې موجود دی اوس دا یو فرد په خارج کې ولې موجود دی خارج کې ډیر افراد ولې نه لري وای خارج کې ډیر افراد ځکه نه لري چې دا ډیرواله د افرادو د الٰه دوی باطلوي په دلایلو خارجیو سره او د هغه دلایلو نه یو دلیل برهان او تمانع دی هغه دلته موږ تاسو ذکر کوو هغه را روان دی خدا ځان سره یاد کی متکلمین علما او رایه دادا چې دوی واجب ته د سره کلی نه وای دا رایه د منطقیانو چې دوی واجب کلی منحصر فی فردن غني دا رایه دوی باطل غني دوی واجب ته د سره کلی نه وای خو بلکې دوی وای واجب جزئی ده او عقل دا جائز نه غني چې مفهوم د واجب الوجود په افراد متکثره باندې څه شي دا صادق شي په افراد متکثره باندې بالکل دغه مفهوم صادقیږي نه نو دوی په دې باندې اطلاق د چا کوي د جزئی کوي وای دا کلی نه نه په دې باندې ان شاء الله تاسو پوه شئ او ور رائے د چا د طالبہ رائے د متکلمینو د منطقيانو نه ده ولی کرای د منطقيانو ته غوړه ګرځي او یې ورته نو ګرچې دی وای چې څه شی دی الا دا واجب الوجود کلی منحصر فی فردن دی خو ایهام خود کلیت او د تعدد پکې شته کنه نفس عقلی وای څه شی تکثر من نه غنی نو چې نه غنی او پکار دادا چې د الله تعالی په باب عقیده د توحید په داسې انداز کې وساتل شي چې رب کریم د هر اړخ نه منزه وګڼل شي د چانه د تعدد نه او د شیبې د تعدد نه تاسو کو نه وی چې الله تعالی متعدد د شیبه د تعدد هم پکې نشته وهم هم پکې نشته دی نو په دغه اساس باندې چې منطقيان واجب الوجود ته کلی منحصر فی فردن وای دا قول د دوی غلط دی بهتره رائے د چا د متکلمینو ده چې دی واجب الوجود جزئی دی او عقل تکثر د دې تصور څه شي نه کوي نو تراشه اوس دې ته وګورئ دی وی یعنی ان صانع العالم واحدنا الله تعالی واحد دے سمانا یعنی صانع د عالم واحد دے صانع د عالم څه شی دی واحد سمانا ولا يمكن ممکن نه د چې صادق دي شي مفهوم د واجب الوجود الا على ذات واحدتنا مگر په ذات واحده باندې مگر په چا باندې دی وای څه شی نه د ممکن نه د چې صادق دي شي مفهوم د واجب الوجود مگر په ذات واحده باندې نو چې کله درته دا خبره وکړه چې دی ممکن نه د چې صادق دي شي مفهوم د واجب الوجود په ذات واحده باندې نو تاسو قانون د کړی کوم مفهوم چې په یو ذات صادقيږي طالب هغه څه شی وي جزئی وي کوم مفهوم چې په چا صادقيږي په یو ذات باندې صادقيږي هغه جزئی وي مونږ تاسو ویل کنه دا اوس می تاسو ته ویل دا خبره منطقيان او متکلمین په دې کې اختلاف لري دی وی چې الکه دا واجب الوجود چې دی کلی دی او که جزئی نو متکلمین جزئی غني او منطقيان څه شي غني ورای خدای په ځای باندې څه دی کمزوري ده نو په دې اساس دی راغی د متکلمین ورای غوړه کوي ولا يمكن ان يستق مفهوم واجب الوجود الا على ذات واحدتنا مگر په چا باندې طالب اوس په دې باندې دلیل څه شی دی چې الکه ممکن نه ده چې د الله تعالی د واجب الوجود اطلاق دی وشي مگر په چا باندې په ذات واحده کېږي یعنی الله تعالی ذات واحده دی او د دې په اصطلاح باندې جزئی دی عقل څه شی الا تکثر جایز نه ګڼي نو دی وی والمشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانع المشار الیه بقوله تعالی مشهور په دې کې برهان التمانع دی چې غي ته په دې قول د الله تعالی کې اشاره شوی ده دیزی تراشی طالب برهان تمانع دا آیت کے برهان تمانع ذکر نہ دیں آیت کے برهان تمانع تے اشارہ دا برهان تمانع سے شے دے طالبہ وی بالفرض کچر تا دعا لحراش نو دا یو الہ طبیعت دا دی چے دے با دا بل الہ دا کار نمانکی د یو الہ طبیعت دا دی چې دی به دی بل لاره د کار نه او کار کولو ته به یې نه پرېږدي ولې
ځکه عادت د الهو چې دی دا په تعالو جاری دی، د یو بل نه بزان عالی ګڼي او د یو بل نه بزان پورته ګڼي او هر یو بزان ځان ته جدا جدا حاکم وي. کته وای طالب چې مثلا رستو وایو الکه دوانه سره اتفاق وکي کنه په یو کار باندې، و اتفاق کوي نه، ځکه عادت د الهو دا بنا په تمانو په تعالو باندې دی، هر یو بزان پورته حسابي اوچت به حسابي، دا د خدای توبه عادت دی. دا کبر چې په بندگانو کې منع دی، غولي منع دی، ځکه د خدای تعالی عادت دا بنده کوي چې ځان نه بره بل پورته بل څوک نه مانی. دا د خدای تعالی صفت دی چې دنه په فوق او بره بل څوک نه وي، دا تعالو دا صفت دی. اوس قانون ذکر کو. برهان التمانو ته اشاره ده په دې طریقه باندې. ګوره تبا دا سکارو کې برهان التمانو دا معنا خارج ته تاسو وګورئ. الکه یو کس مثلا یو کس دی، یو کس او کچرته دلیل په نامه د قیاس استثنایی سره نو هم صحیح ده بدن راضی. یو ټیم دی، یو ټیم په دغه ټیم کې مثلا د یو الہ اراده وکړله اله چې زه دا زید مثلا دا اوس فکس 11 بجې دي، دا زه د عدم نه وجود ته راوړم. دا یو نو چې دا یو اراده وکړه نو الته خو بل الہ هم موجود دی، نو دغه کار څه شی دی؟ تمانو ده کنه. دی به دا الہ نه پرېږدي چې ته دا زید پوره 10 بجې پیدا کړي. یا مثلا یو الہ وغواړي چې زه په دغه 11 بجې اوس باران وروم، نو دا بل الہ به دا نه غواړي چې دی په دې 11 بجې باندې دا باران وروي. ولی؟ ځکه عادت د الهو بنا په تمانو باندې دی. نو اوس قانون جوړو. یا به طالب په دې صورت کې د دوانو ارادې نافذي وي، یا به د دوانو نه وي، او یا به د یو یا به نه وي. د دوانو ارادې خو نشي نافذه کېدلی. ولی؟ که د دوانو ارادې نافذین لازمیږي اجتماع النقیضین او اجتماع د نقیضینو چې دی دا باطله ده. دوانه پورته کېږي نه، ځکه یو خو اراده کړې نو دیو اراده به نافذه کېږي، نو مجبور ته به رالګېږي د یو اراده به نافذه وي او د یو اراده به نه وي نافذه. چې په دې دوو کې د هر یو اراده نافذه شوله نو طالب مقه به الہ وي او هغه بل بس شي وي عاجز. نو چې کوم عاجز شو څکه د خو ویلې تمانو یې کوله هغه نه پرېښوده دیتا، نو چې نه یې پرېښوده نو هغه عاجز چې د تطبیق د ارادې خپلې نه. والعاجز لا یکون الهنا، عاجز څه شی نشي جوړېدلی. الہ به هغه څوک وي چې هغه خپله یو ځل اراده وکړي نو دا خپله اراده بیرته دوباره څه شي کړي؟ تطبیق کړي. نو په دغې اساس و بنیاد باندې داسې وایو اذ لو کان فیهما آلهة متعددة. قانون ته وګورئ کنه، یا لکه ځمکه اسمانونو کې الهه نشته دی، دغې طرف ته اشاره ده په دې آیت د قرآن کریم کې چې الله تعالی فرمایي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. که د ځمکه اسمانونو کې الهه وای ما سوا د الله تعالی نه لفسدتا، نو د ځمکه اسمانونه به دواړه د نظام مشاهد نه وتلي وای. که ځمکه اسمانونو کې الهه وای هله ما سوا د الله تعالی نه لفسدتا، نو د ځمکه اسمانونه به دواړه د نظام مشاهد نه وتلي وای. خو د ځمکه اسمانونه چې د نظام مشاهد نه ندي وتلي، معلومیږي دا چې په ځمکه اسمانونو کې ما سوا د الله تعالی نه بل څوک الہ نشته دی. نو دلیل جوړ کی په نامه د قیاس استثنایی سره. اذ لو کان فیهما آلهة متعددة لفسدتا. ولی؟ ځکه تعدد د الهو ملزوم دی او فساد ور سره لازم دی. چې الهه متعدد شول نو فساد به ور سره خامخی. لكن التالي باطل، لیکن تالی خو باطل ده. فالمقدم مثله، نو مقدم مثل دی چې هغه تعدد د الهو دی. تعدد د چا دی؟ د الهو. دا دلته چې لفسدتا راغلی طالبانو تعبیرو که فساد چې دی دا په دوه قسمه دی، په درې معناګانو راځي. کله فساد راځي په معنا د خروج عن النظام المشاهده، دا کوم نظام چې مشاهد دی چې موږ او تاسو مشاهده کوو. کله فساد په دې معنا باندې راځي، کله فساد په معنا د امکان الفساد سره راځي، یعنی امکان د خروج د نظام مشاهد نه، امکان د خروج د نظام مشاهد نه.
درېمه معنا د فساد عدم التکون عن اصله چې د ازمکه اسمانونه د اصل نه پیدا نشي. دا درې معناګانې د فساد دي. دلته مراد د فساد نه موږ تاسې اوله معنا اخلو. وای په دې ځمکه اسمانونو کې الهه متعدده نشته دی. ولې؟ اذ لو کان فیهما آلهة متعددة لفسدتا. که د ځمکه اسمانونو کې الهه متعدده وای نو د ځمکې اسمانونه به د نظام مشاهد نه وتلي وای. دا اوس چې مو ته سره کم نظام ښکارېږي بیا به د ځمکو اسمانونو کې داسې نظام نه وای. لکن التالی باطل، تالی خو باطله ده، فساد باطل دی. د ځمکې اسمانونه وتل د نظام مشاهد نه دا باطل. نو فالمقدم مثله، مقدم مثل دی چې هغه تعدد د الهه او باطله دی. نو تعبیر منگو تاسی جوڑ کا طالبہ چی لو کانت الالہت متعددتن نو للزم الفسادو. نو سبا لازم شوئے نو فساد خو باطل، نو تعدد دالہا و باطل. تعبیر منگو تاسی اس کو دلتا تاسو گو رئی. والمشہور فی ذالک بین المتکلمین برہان التمانع. دلتا برہان التمانع چی دے مشہور دے. المشار الیہی چی دے برہان التمانع تے اشارہ شوئے دا بقوله تعالی پدی قول دا اللہ تعالی سرا لو کان فیہما آلہۃ، قیاس استثنائی مویل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کچریوے پا دیزمک آسمانونو کیا آلہا غیر دا اللہ تعالی نے لفسدتا. دی کی خو اشارہ دا برہان سے شیدے گوری ورتا. وتقریروہ انہو لو امکن الہان، وے کدو الہان ممکن وی نو لامکن بینہما تمانعن دا دی پمینس کے با تمانع ممکن و پدی طریقہ بأن یرید احدهما پدی دو کې به یو اراده د حرکت د زید کړي وا او بل به اراده د سکون کړي وا. ولی؟ لأن كل منهما في نفسه امر ممکننا. د حرکت او سکون هر واحد چې په نفسه راواخل نو د امر ممکن دی. وکذا هم دغه رنګ تعلق د اراده بكل منهما في نفسه، هم دغه شان تعلق د اراده تر هر واحد د دواړو په په نفسه دا ممکن دی. ولی؟ اذ لا تزاد بین ارادتین، تضاد کو پمین دے ارادو کې نشتا. یعنی کدا یو الہ یو ارادو کې او بل بل ارادو کې تضاد په ارادو کې نشتا دی، تضاد په مرادینو کې دی. اوس دا دوه مراده پوره کیږي کنه، دا سره تضاد لري. ارادی چې وکړي دواړو دی کې تضاد نشتا. وحین اذن وسویدی دوران کې پختنه کوما اما يحصل الامران، یا بدوانه امران حاصل وي نو فیجتمع الزدان، نو په دې صورت کې دوه زید دراجه مکړل کنه، هم حرکت او هم سکون، نو دوانه خو کیږي نه، نو دوه زیده دی راجمع کړل. او لا یا بداسې نوي نو لازمیږي عجز د یو د دی، نو چې لازم شو عجز د یو د دی وهو امارت الحدوث، او دا امارت الحدوث دا علامه د حدوث او د امکان ده، ځکه په دې کې شیبه د احتیاج ده. نو فتعدد مستلزم، تعدد مستلزم د امتناع د تمانع لره الامکان التمانع، دا تعدد مستلزم د امکان د تمانع لره چاگه مستلزم دلیل محال محال لرا، نو فیکون محالنا، نو سشیشا و محال. نو دی وی هذا تفصیل ما یقال چان احدهما ان لم يقدر على مخالفة العاجز لزمه عجزه وان قدره نو لزمه عجز الاخری. نو که قادر شنو پدی سره لازمی گی عجز دچا. اوس که معترض وی ویل کته وی چې دا دوانه دراغون چې سره په خبره د اتفاق کوي کنه. مثلا یو اراده د حرکت د زید کړي د نو دا بل بوي چې زمونه مسه تا اراده کړي د نو زم در سره په متفق ما دا زید د دوران کې حرکت وکي دی وینا نه. وبما ذكرنا يندفع ما يقال انه يجوز ان يتفقا من غير تمانع او تكون الممانعه والمخالفه غير ممكنه لاستلزام المحال او يمتنع اجتماع الارادتين كاراده الواحد حركه زيد وسكونه معا. نو دا پدې سره ولې د فش چې دا دوانه د اتفاق وکي، وې دا پدې سره ذکر د فقېږي چې عادت الها او بنا د په تمانع باندې و اتفاق نه کوي. اتفاق چې خدای شنو دغه عادت تعالو ده، او چې خدای شنو دغه عادت څه شی د تمانع ده. دوی به یو بل سره اتفاق نه کوي، بلکې دوی برا لګيږي د یو بل خبره بس شی کوي د فقې. نو خلاصه دا راوتله چې الله تعالی واحد دی. الله تعالی څه شی دی؟ زمکه اسمانونو کې الها نشتا. اشاره دغه دلیل ته پدې کې ده اذ لو کان فیهما الهه نو لفسدتا. کچرته په دې زمکو اسمانونو کې تعدد د الها وینو لفسدتا، ولكن التالي باطل، تالی خو څه شی ده؟
باطل ده، فساد خو باطل ده. خروج د دې ځمکو اسمانونو د نظام مشاهد نه دا خو باطل. فالمقدم مثله مقدم مثل دی چې هغه تعدد د الهو دی. الکه دا خروج د اسمانونو د ځمکو اسمانونو د نظام مشاهد نه په څه طریقه راځي؟ وی خروج په دې راځي چې دوه الهان دی راغلل، نو یا به دواړه دو مثلا د یو د حرکت د زید اراده کړي او بلی سکون، یا به د دوانو اراده نافذ، یا به د دوانو نوي، یا به د یو بل بنوي. که د دوانو نافذ وي اجتماع د نقیزینو، که دواړه نوي ارتفاع د نقیزینو، که یو بل نه و نو چې د چا نافذ شوله او د هغې بل نافذ نه شو نو هغه بل عاجز شو، او عاجز چې دی هغه اله نشي جوړېدلی.